کم عمل کې چې انسان ته لږ تکلیف ډیر ملاو شي نو اجر او ثواب هم ډیری. حدیث شریف کې راغلی دی چې په دې منوره کې د بعض صحابه کرامو دا کورونه د جمعات نه لري، نو هغوی دا اراده وکړله چې موږ دا کورونه د جمعات سره خوا کې ځای اخلو چې دلته کور جوړ کړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جمعات نه لري، نو دې نه خفه کېږي چې یاره زموږ دا کورونه خو د جمعات نه لري دي، د دې یو قدم باندې څومره اجر او څومره ثواب څومره نیکې بدلې ملاویږي. او د چا کور هغه تم پکې فایده شته، او دا لرېواله دا زیاته فایده ده. د هغې وجه دا ده چې ګناه معاف شوه او د ګناه د معاف کېدو سره یوه نیکي ملاو شوه. اصل سیز خدا ده چې سړی د ګناه نه پاک شي. تزکیه دا یاد وساتئ، جوړېږي که نه، نو د دې مطلب دا دی چې زمونږ باطن دا زړه نه دی، زړه چې دا پاک شي، دا د شرک نه پاک شي. نو الحمدلله د شرک نه خو زمونږ زړه پاک دی، ځکه مونږ مسلمانان یو. زمونږ دا عقیده ده چې الله پاک واحد لا شریک دی، مشرکان نه یو، د الله نه علاوه د بل چا نه امداد هم نه غواړو، د بل چا عبادت هم نه کوو، د بل څوک حاجت روام نه ګڼو. نو دا زړه خو مو د شرک نه پاک دی، خو ګناهونه پکې شته، حسد پکې شته، کینه پکې، بغض پکې شته، لویی او تکبر پکې شته. دا موقع په موقع باندې سړی په خپل محسوسي، خو که لږ غوندې دی ماسخوتن د ځان سره محاسبه کوي. نبی علیہ السلام فرمای حاسبو قبل ان تحاسبو، په دې ژوند کې د ځان سره حساب کتاب وکړه. یو وخت را روان دی، د هغې نه مخکې چې تا سره حساب کتاب کیږي، نو ته اوس حساب کتاب د ځان سره وکړه. دا حساب کتاب آسان دی، د سار نه تر د ماښامه پورې تا ټوله ورځ تېره کړه، ماسخوتن شه، نو ته د مانځه نه پس دا سوچ وکړه چې یاره سار دې وخته پورې ما څه وکړو، د سار مونځ مې کړی که نه، دا په نیکۍ کې ځان له ولیکه، که دې کړی په جمع مې کړی که نه، تکبیر اولا سره مې کړی دی که نه، نو یو په نیکۍ کې لیکه او بل په بدۍ کې لیکه. داسې راځه چا باندې مې سلام اچولی دی، په چا مې یو ګوټ اوبه څښلي دي، په چا مې چای څښلې ده، چا ته مې لار ښودلې ده، لاره کې ګټه پرته وه هغه مې اخوا کړې چې ته څوک پې تیندک ونه وایي. دا هر یوه نیکي ده ښه. د ایمان او یا شاخونه دي. ادنا دا ده اماتة الاذى عن الطریق، د دې لارې نه داسې یو څیزه خوا کول چې د هغې په وجه چاته تکلیف رسي. که دې لارې ته څانګه راښکته شوي و، خلک پې روان و، ته راته سترګو د لګېدو خطره وه، هغه څانګې راکټ کا. که په لاره کې ګټه پرته وه نو هغه ګټه لر کا، یاره کیدی شي څوک بوډا ضعیف راشي، کیدی شي په دې لار باندې څوک ړون راشي، دا غړون ابه د تکلیف نه بچ شي، هغه بوډا ضعیف به د تکلیف نه چې کوم دی نو بچ شي. دا خبرې وړې ګڼل نه دي پکار، دا ډېر لوی څیز دی، په دې ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب چې کوم دی ملاویږي.
نو هغه صحابه کرامو خپل اراده پاتې کړه چې هلکه دا کورم لرې ښه دی په دې کې خو چې کوم دی مونږ ته ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب میلاویږي ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب میلاویږي نو په دې لحاظ باندې داسې هر عمل واخلی او د چا چې زړه د جومات سره لګېدلی که نه نو که دی د جومات نه یو میل لري نو هم ورته راتلل اساني او چې زړه د جومات سره نه لګېدلی نو که په یو دیوال یې کوري د جومات سره خو هغه جومات ته راتلل ورته لوی غري ګراني مشکلي ورته بهرحال الله دې مونږ ته دا د دین کارونه آسان کی آسان دی خو مونږ ځان ته ګران کړي دي لږ همت پکار دی انشاءالله چې سړی همت کوي محنت کوي په دې خپل زړه باندې چې دا زړه د کینې حسد بغض دشمنۍ د بل د بدخواهۍ د دې نه پاک شي نو په خپله باندې بس چې کوم دی زړه پاک دی بس بیا پې د نیکۍ وړه خبره هغه دې زړه ته کوزیږي خجی بسم الله الرحمن الرحیم وعلیکم السلام دې ملګري کوي د ټینشن د پاره وظیفه او د ټینشن ختمېدو د پاره ټینشن د پاره نه د ټینشن ختمېدو د پاره نن سبا چاته ټینشن نشته دی یاره یو خوار سړی بیمار دی تقریبا هر سړی بیمار دی بله دا ده چې هر سیز دومره ګران شو چې سړی د ټماټرو تپوس نشي کولی چې ټماټر واخلمه د الوګانو د کچالانو تپوس نشي کړی د غوړو د چیو خواړو څه نوم واخله نو د دغې وجې نه هم خلک په ټینشن کې پروت دی او خامخا به په ټینشن کې دا دنیا عالم اسباب دی دلته تا ته د عیسی علیه السلام په شان تیار د اسمان نه خوانچه نشي نه ځلېدلی دلته به خامخا ته خواري کې محنت به کې مزدوري به کې نو چې ته مزدوري وکړې او مثلا 100 روپۍ وګټې زر خو په دیاړو میاړو کې نشته واسې مثال وي وي نو ته به خپله سوچ وکړه چې د وړو تروړه په څو ده هلکه 1800 الحمدلله خیال کې مراله نو د نیمې تروړې پیسې دې وګټلې او په کور کې درته 10 بچي نه ارځي 10 بچي دي ځکه دا غریب سړی خو به سړو ناراسته پې نه کوي خبره پوه شوې دا مالدار هغې پکې لسې چل وډو کي نو بچي 2 کی یا 3 کی خیال کې م راځي او دی غریب په دې حساب کتاب نه دی خو ورځي پې نو 14 بچي د 14 بچي 10 بچي 12 بچي نو دا تروړه خو د هغوی شوه نو دا به خوري د څه سره دا به پخوي په څه غوړي به کوم ځای کې ټینشن نه جوړېږي نو څه به یو شکر دی چې خدای د دې رزق ذمه اخیستی چې دا خلک لیوني کېږي نه دا خلک لیوني کېږي نه دا ګورې حقیقت درته ویم دا درته ټوکې نه کومه دا درته رښتیا خبره کومه چې نن د یو وړوکي کورنۍ خرچم چې کوم دی د 15,000 روپو نه چې مړه هغه چېته یو پاو دال پاخه کی یو 2 پکې ټماټر واچوي نو د 100,000 روپو نه د هغه خرچه د میاشتې کمه نشته او ګټي 8,000 او 15,000 په میاشت کې او 10,000 مثلا ټینشن به وي خدای دې د ټولو دا ټینشن ختم کړي ما نه مخکې ورته که چا تپوس وکړم زه خو داسې غیر سیاسي سړی یم تاسو ته پته ده په دغه شي نه پوهېږم نو بس غیر سیاسي منو ما نه چا تپوس وکړ یاره مخکې حکومت ښه که دا ښه نو ما وی خدای دې په 3 واړو ته اندر وغورځوي
درېیمه پکې کم ده مې هغه اوښ نه چا تپوس وکړي چې لوړه ښه ده که ژوره هغه بیا خدای دې په 3 واړو تندر وګورو ویل لکه درېیمه پکې څه ده وی دا اواره په دې اواره کې چا په قلاره پرېښودمه په دې اواره کې خو راباندې نور هم بوج ډېر واچوي وایي یاره دا اوار د چړۍ پکې هسې هم نشته دی چې مخکې 4 منه بوج وړه شو نو په دې اواره کې راباندې 15 منه بوج واچي ما وی دا کوم چې مونږ ازمایلي دي د وړوکوالي نه اوسه پورې بوډاګان شو نو یو هم پکې د قوم خیرخوا رانغی چې بېګای زما د غمه خوب نه دی کړی هر سړی په دې کې دی چې میم زرما ټوله زما راغونډه کړله او سنبال یې کړله غرق خدا غریب دی تقریبا 98% خلق د پاکستان دا په مصائبو تکالیفو په ولګو په تندو په سختو کې دي بل پچا پسې ډېر راځي ته ورشه په امپیا پسې بل راځي په MNA پسې بل راځي पेट्रोल ګرانېږي چا ته ګرانېږي ما او تا ته ګرانېږي موټرسایکل ګې دې پیدا کړی دی یار چې ته یو ټورې موټر پیدا کړی دی पेट्रोल خو تا ته ګران شو هغه ته خو نه ګرانېږي هغه ته خو سرکاري میلاویږي که په 1500 روپۍ باندې لیټر شي هغه ته مفت میلاویږي که پیټرول یو که ډیزل ګراني خو ما او تا ته ده تروړه په 1800 ده که په 18000 شي هغه باندې اثر نشته اثر په موږ او په تاسو باندې اوس د دې حل دا دی چې شامت اعمال ما صورت نادر گرفت دا چې څه آفات او بلیات تی رسول الله مبارک فرمایي عمالکم اعمالکم ستاسو حکمرانان دا ستاسو عملونه دي که ستاسو عملونه خو نو حکمرانان به در باندې نیکان صالحان دینداره پاکیزه خلق راشي انصاف پسند خلق براشي او کنوا عمل خرابو نو بیا ته ټینګ شه دا آفات بم راځي دا مصائب بم راځي دا تکالیف بم راځي په افغانستان 40 کاله اور بل شو 40 کاله د سن 80 نه چې کوم دیانو شروع شوې ده او 2022 شو 40 کاله چې کوم ده اغي په اور کې تیر کې ننیم روپۍ ستانه درې چند سیوا ده ستا د پاکستان د روپۍ نه درې چند چې کوم دی روپۍ سیوا ده پرون راته یو مرګري خبره کوله وی چې 100 روپۍ من افغانۍ ورکو نو 280 روپۍ پیراته پاکستانۍ ملایي 300 روپۍ شو تقریبا درې چند ننم ستا د روپۍ نه سیوا ده الته امن راغی الته دین راغی الته علما راغله الته دیندار خلق راغله سو پورې چې دا دینداری نه عام شوي نو دغه آفات او بلیات به وي دا ټینشنې به وي او د دې ټینشن علاج دا دی چې قرآن تلاوت ډېر کوه نفلونه ډېر کوه ذکرونه ډېر کوه او خصوصا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا هر مانزه پسې 11 پیری وایه که چرته د دې 11 پیرو سره سو وخت فایده ونه شوه نو بیا به ډوز سیوا کې 21 پیری کا که د دغه سره په فایده پوه نه شو نو 41 پیری کا انشاءالله دغه ته به نه راسي خدای به د ټینشن ختموي که د بل څه د وجې نه او که د ګرانۍ د وجې نه بیا دې ورته خدای ټینګ که نو دې ورته الله دې رحم وکړي خدای دې زموږ دا ټول حالاتو باندې رحم وکړي ډېر بد حالات روان دي هم د ملک دینی حالات مذهبي حالات تباه شو هم چې کوم دی د ملک معاشي حالات تباه برباد شو یو چې د بل ناراضي هغه بل وي هغه ارامي چې راشي ما تاسو ته یو خبره یو ځل کړې وه چې د ایوب خان په زمانه کې 4 انې دا چینی ګران شي و دلته بعضې مشرانو ته پته وي 4 انې
یاره چې په 2 روپۍ ونو پاو باندې په 2 روپۍ سیرو شو که پاو کم په 2 روپۍ نو په 2 روپۍ شو خو څلورنې. نو دا خلک احتجاجونه او دا چغې او چوغارې او د چینو غل او د چینو غل او د چینو غل هغه استعفا ورکړه لاړ. نو حضرت محتمم صاحب نور الله مرقده د جمعې په ورځ باندې تقریر کو. وی نن خو تاسو په ایوب خان پسې راوتي یئ، زه دا نه ویم چې ایوب خان زبرګ دی او دا ښه سړی به مي کمزورۍ به م پکې موجودي، خو یو خبره درته کوم دا یاد وساتئ چې د ده نه رستو بل راشي نه به د ده نه بدتر وي، او د هغه نه چې رستو بل راشي هغه به د هغه نه بدتر وي، ناکاره وي، او د هغه نه چې رستو بل راشي هغه به د هغه نه بدتر وي. منګه چې تجربه وکړه ومولیدل تر ننه پورې نو دقسې ده چې هغه مخکینی منګو به خو یاره هغه خو لا ښه او دا چې رستو کم راشي دا د هغه نه بدتري. الله دې زمونږ په حال رحم وکړي او الله دې زمونږ د حکمرانانو ته د نیکې هدایت وکړي. دا ملګری وایي زما مور وفات شوې ده، د هغې نه د رمضان د پوره رمضان روژې قضا شوي دي او منځونه دې هم قضا شوي، خو د منځونو تعداد معلوم نه دی. دې کې یو مسله ده که دا کم رمضان منځونه او روژې د دې نه قضا شوي او دا هوش کې وه بې هوشه نه وه نو بیا پې د هغې قضا شته، او که بې هوشه وه پیژنګلوی نه شوه کولی، ښه بد یې نه پیژندل، خپل پردی نه پیژنده، نو بیا دا دماغي توازن د دې برابر نه دی، دا منټلی ډسټرب ده، دماغي توازن یې ټیک نه دی. نو چې کله دماغي توازن یې ټیک نشي نو موږ ته وایي لیونی دی، نو دماغ یې کار نه کوي، نو دا مکلف نه ده، نو بیا پې نه مونځ شته او نه پې روژه شته. او که د دې دماغي توازن ټیکو خو دا منځونه هم نه دي کړي د ضعف او د کمزورۍ د وجې نه، روژه هم نه ده نیولې، نه د روژې به هم فدیه ورکوي او د روژو خو 13 روژې دي او د یوې روژې په سر باندې تقریبا 200 روپۍ دا جوړیږي، یو روژې په سر 200 روپۍ څونه چې سرسایه جوړیږي 200 روپۍ تقریبا. نو دا به د یوې روژې په سر ورکوي، 13 روژې دي نو څو ته جوړې شوې 600 3 دونې چې 6,000 روپۍ دا به د دغې روژې ورکوي. او منځونه هغه به تاسو اندازه کوي، تا دی وایي چې تعداد معلوم نه دی، خامخا به څه نه څه اندازه تاسو ته وي چې یاره میاشت منځونه تې فوت شوي دي، 2 میاشتې منځونه تې فوت شوي، خو په دې شرط چې د دې هوش برابر و، لہذا په دې باندې د هغه منځونو په نسبت سره د یو منځ په بدل کې بیا دقه 200 روژې دي د روپۍ دي، څه کم راځي خو بهرحال چې 200 سړی ورکوي نو فایده پکې ده. او منځونه به د ورځې 6 منځونه حسابېږي، دا وتر ځان له مستقل منځ دی، دا د دې 5 منځونو نه وروستو لازم شوی. یو ځل نبي علیه السلام صحابه کرامو ته راغی وی چې الله پاک تاسو ته یو بل منځ زیاتي راولېږو چې هغه وتر دی، د هغې وضاحت یې ورته وکړه، مطلب دا وتر ځان له شپږ منځونه به د ورځې حسابېږي چې چکه 36 شپږ منځونه چې دونه 1800 روپۍ چې کوم دی هغه د یوې ورځې. اوس د ملګري یو نقطه لیکلې ده چې زه ډېر غریب یم وس مې نه کېږي، نو اول خو دا ده چې لږې لږې ورکوه، که څه لږ ډېر وس دې کېږي، که دغه نه نو بیا د هغې دپاره دا ترتیب وکړه چې څومره پیسې دې وس کېږي هغه راواخله او هغې دپاره فقیران
محتاجان کېنوا او حیله پې وکړه. دا حیله یې لپه اللهم جایز ده. ګورې حیله دا ده چې د دې منځونو په عوض کې دته وبخي هغې دی، بل ته وبخي هغې دی. خو دا ګورې دې ته وایي حیله. دا حیله ټکې همداسې دی چې چلول. حیله څه معنی؟ چلول. خیال کړه چلول بهتره خو نه ده. لږې لږې ورکوه، لږې لږې ورکوه. خپل خپلوانو ته ووایه، رشته دارانو ته ووایه چې دغسې یاره مور مې وفات شوې ده او منځونه پې پاتې دي او زما وس نه کېږي. په کار دا ده چې هغوی امداد در سره وکړي او هغه پیسې چې کوم دی نو بیا تاسو خرچ کوي په دغه طریقه باندې، خصوصا طلباو باندې مدرسې دی ورکوي، نو د هغې خیر دا غاړه به الله پاک خلاصه کړي. د دین په کارونو کې رانه غفلت کېږي. دا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. دا هر مانځه پسې دا سار ماښام سل پیرې وایه، سل پیرې، او یا هر مانځه پسې څلوېښت پیرې وایه. دا بل دا سوال لیکلے کہ دا بل سری جب امام قرات میں غلطی کرے اور مقتدی فتح دے تو امام پر سجدہ سہو واجب یا نہیں. امام په قرات کې غلطي وکړه، دا غلطي په نوعیات کې څنګه قسم غلطي وکړله. که خطا شو هغه رستو نه ورته مقتدي هغه ټکی ټیک کړ، بس ټیک شو، سجده سهو پې بیا نشته دی ښه. او کله غونډ آیات یې پرېښوده بیا هم پې سجده سهو نشته دی. که نیمګړی آیات یې پرېښوده یا لفظ یې داسې ووې چې معنا کې غلطي راله، نو بیا خو مونځ ونه شو. چې معنا کې بالکل الټه پلټه معنا جوړه شوله. اولئک هم الفاسقون په ځای اولئک هم المفلحون وې، دا معنا بیخي غلطه شوله، الټه شوه دا معنا. نو بیا مونځ د سره چې کوم دی نو ونه شي. تحفه څه ته وایي؟ بعضې خلکو له تحفې ورکوي او د هغه نه ناجایز. دا خو تحفه نه ده، دا خو چې کوم دی رشوت دی. رشوت له د تحفې نوم کې د هغه تحفه کېږي نه. تحفه د دې ته وایي چې بلا لالچه د خپل دوست ځای ته ځي او ځان سره امونه یوسې، مثال په طور څه بل داسې میوه یوسې، چینی ورله یوسې. خو دا تمه دې نه وي چې ماله به م راوړي، دا تمه نه لري، بلکې صرف دا چې د هغه اعزاز او عزت کې د هغه نه د واپس تمه نه لري. نه تې دا تمه لري چې یاره دا ول دې دپاره وړمه چې سبا له به چې کوم دی نو زما په کار راشي او په دې دغه کې به چې کوم دی تحصیل کې به براله دا کار وکړي. دا رشوت دی، دا خو تحفه نه ده. تحفه بلا لالچی. اکثر چې څوک تحفه چاله یوسي، یا استاز له تحفه وړي، یا خپل دوست له تحفه وړي، ملګري له تحفه وړي، هر څه شی چې یوړه وله، ټوپۍ وله یوړه، پټکۍ وله یوړه، جامې وله یوړې، خو د خوراک څه څیزونه چې کوم دی وله یوړل، د هغه نه دا تمه نه لري چې ماله به هم داسې کوي. دا خو تا داسې کړه لکه هغه چې د قرض ورکړ. او بیا دا ده چې نن چې د کوم څیز وړی دی په 100 روپۍ دی، او بیا چې تالی راوړي څه وخت پس، نو هغه به د 200 روپۍ، دا خو پکې سود راغی. تالی د 100 روپو څیز چې بدل هم شي ناجایز دي. تحفه بلا لالچ، تحفه صحیح بلا هیڅ قسم لالچ پکې نه. دا اعزاز دی، اعزاز دې ته اکرام ویلی کېږي. د مسلمان بنده عزت کول دي، دا ته هغه سره ستا محبت دی. نو زه کوله دا څه څیز وړې او چې ناجایز کار په هغه کول غواړي، نو دا رشوت دی، نوم دی. ته دې جګ ته یو 80 پیرې وایه دا ترماس دی، تاله بچې ګرمې وساتي او دا به ترماس شي.
نو کته دې تو تحفې ته د رشوت ته اتیا پیرې تحفه وې او هدیه ورته وې او ګفت ورته وې او ډالۍ ورته وې خدا باقه رشوتي ښه دا بل څه نه دي. دا مرګري تپوس کړی چې په یکم محرم الحرام باندې د بسم الله ختم 113 پیرې دا مخکې مونږ ویلي هم په دغه ورځ باندې دا د ځان سره ولیکي بسم الله الرحمن الرحیم او هغه بیا ځان سره ساتي بټوا جیب کې یا کور کې الله پاک په د ډېرو زیاتو آفات او بلیاتو نه حفاظت نصیب کړي. نو بیګاله د میاشتې د لیدلو شپه ده خو لا یقین نشته دی نو که وشوه ځکه چې وریځ د عامه غوندې وریځ ته تقریبا په ټول ملک کې نو بله ورځ به یکم محرمي په هغې باندې ولیکئ ځان له 114 پیرې. دا ملګری وایي چې ماما مې واده کړی 22 کاله وشو یوه لورې شوې بیا د هغې نه پس اولاد دې نشته او د کریاني دکان یې دی هغه هم ښه نه چلېږي. د کریاني د دکان دپاره خو دی یو دا وظیفه کوي د هر مانځه نه وروستو 7 پیرې صورت فاتحه دی وایي هر ځل سره به بسم الله وایي 7 پیرې دې سره بیا دکان هم چلېږي او وروستو دی د هلکانو نه د دې تعویض واخلي او دا د اولاد دپاره د دې پورا کورس دی او هغې کې وظیفه هم ده هغې کې تعویض هم دی هغه چې کوم دی وروستو د دې هلکانو نه واخلئ چې په هغې باندې تاسو په طریقه باندې پوه کړئ انشاءالله خدای پاک به رحم وکړي. د ویښتو سنت طریقې د سر د ویښتو ګیره خو کامله ده په ګیره کې قید و قید نشته البته که د چا ډیره اوږده ګیره نو د زنې نه لاندې موټی وکړي 3 طرفو ته دې طرف ته دې طرف ته او مخې ته او د هغې نه که زیاتي کټ کوي نو کټ کولی شي خو چې نه کټ کوي نو ښه ده پرېږده چې اوږده یي که نه تا نه څه غواړي دا خو څه درنېږي نه چې کنې یاره یو 2 ګوتې را ګیره اوږده ده دا به 2 سیره شي او چې دا 2 ګوتې ته کمه دا به سیر شي. ګیره خو که د چا په مخ باندې غټه ده هم چې درسته درونوالی څه بوج نه محسوسوي مطلب پوه تاسو وګوره څونه غټې غټې ګیرې په دې مجلس کې ناستې غټو ګیرو والا. او د سر د ویښتو 3 قسمه نبي علیه الصلاة والسلام د سر ویښته پرېښودلي. یو د دې غوږ نه شاته دا هډوکی چې دی دې ځای پورې دا لاندې بیا کټ کړي یو چې کوم دی د دې غوږ د پوسقۍ پورې دا نرمه نه ده د دې پورې پرېښودلي او یو دا چې مکمل یې پرېښودلي دي بیا یې نه دي کټ کړي. دا 3 طریقې سنت دي او د دې نه علاوه که سړی د سر بعضې حصه غټه پرېږدي بعضې کمه کړي لکه دا هلکان داسې کوي چې دا مخې ویښته هغه سونډی غوندې پرېږدي اوږدی او دا شاته چې کوم دی نو دا پاک وریږي او دا وی توږي مشین باندې یا څه نو دا دې ته زمونږ د پښتو اصطلاح کې وایي سر انګریزی سری دا د مسلمان طریقه نه ده دا د غیر مسلمو طریقه ده. نو سر به یا ویښته به ټول مکمل پرېږدي حفاظت به کې او یا د دغې نرمو د غوږونو پورې یا د دغې غوږونو نرمو نه لږ غوندې اوچت او حفاظت به کې ګومنځ به پکې هم وې په منځ به پکې لاره هم وباسي او سر به غوړی هم. نبی علیه الصلاة والسلام به سر غوړو او دومره غوړ به وساري چې د هغې د پاسه بیا یو زیاتي کپړه اچولې وه او د هغې د پاسه بیا ټوپۍ او د ټوپۍ د پاسه بیا پټکې چې یاره دا ټوپۍ د دې سر د ویښتو د غوړوالي په وجه باندې ټوپۍ غوړه نه شي. نو دغه 3 طریقې د نبی علیه الصلاة والسلام نه منقول دي. دې نه علاوه څومره طریقې بعضې خلک دا ټول طرفونه والی په منځ کې پرېږدي بعضې منځ والي او ګیر چاپېره پرېږدي او بعضې دا سونډی وکړي شا طرف ته دا طرفونه دا دغه کې واړه کړي
ها البته که یو سړی داسې کوي چې دغه سنت دغه طریقې باندې شي نو بیا د ټول ویښته یو شان واړه کوي. ټول ویښته دي اوس یو شان واړه کول ډېر اسان کار دی. دغه چاینا مشینان دي او هغه خپه غوندې ورسره یي که نه هغه ورته ولګوه ټول ویښته به د یو شان واړه کړي. رستو مخې ته ښی طرف ته ګس طرف ته یو شان به چې کوم دی نو واړه شي. نو دا خو د سنت خو د سر خریل زیات فایده مند دي. د هغې وجه دا ده چې ویښته دې پرېښودل نو سنت پکې ډېر خو دي خو که کول دي یعنې ګومنځول ځان له سنت غوړول ځان له سنت لار پکې اوښکل ځان له سنت او چې دا پکې وي نو په یو سنت کې دننه څلور پنځه سنته راغله. هغه ویښته سنت په ځای دي او ورسره دا نورې خبرې هم راغلې او چې سر دې خرایه سر دې وړوکی کو بس هېڅ هم نشته خبره خلاصه. ګومنځ چې کومه دی هغه په جیب کې د ګیرې دپاره ساته ګیره پې ګومنځوه سر ویښتو ته بیا ضرورت نه او زمونږ دا طالبان اکثر سر غټ غټ ساتي هغې حفاظت کوي باقاعده ته ورباندې ګومنځی هم اینځي هم او لارم پکې وباسي. د سړو دپاره ګوتمه جایز ده که نه ده؟ ولې نه ده جایز؟ سره زر استعمالول ناجایز دي. سره زر د سرو زرو هر شی چې هغه اکه ګوتمه وي او که هغه امیل وي که هغه هار وي او که هغه څه بله بلا وي نو هغه ناجایز د سرو زرو څیز. د سرو زرو تڼۍ چې د بدن سره لګي هغه هم ناروا ده او ګوتمه چې کوم دی د سپینو زرو چې د 3 ماسو نه کمی نو دا جایز ده ښه څه عیب او څه نقصان پکې نشته دی. یو ملګری د کینسر بیمار دی الله پاک دې صحت کامله عاجله نصیب کی او الله دې د نیک عمل دپاره جوړ کی. الله دې رحم وکړي. ملګری وی زما حاجت ته شرعي الله پاک دې حاجت شرعي پوره کا د خپلو غیب و خزانو نه وروستو دې ملګرو نه ځان لا یو وظیفه واخلئ د حاجات وظیفه هغه کوئ انشاءالله الله پاک به حاجات پوره کړي. د ټولو نه لویه خبره دا ده چې مونږ ځان یقینا الله ته محتاج وګڼو او 2 رکعاته مونځ په دې ماسخوتن کې د صلات حاجت په نوم باندې کوو د مانځه نه وروستو او د الله پاک نه غواړو او مړه زه وایم د حاجت پوره کولو دپاره پوره کېدلو دپاره د ټولو نه بهترین علاج په دې پېشمني کې پاسېدل دي. خبره پوه شوې دغه وخت داسې دی چې الله وایي ما نه وغواړه زه در کوم که نه. مونږ حاجاتو پسې ګرځو که نه نو الله وایي څوک حاجت والا شته چې زه حاجت پوره کړم څوک رزق غوښتونکی شته الله خپله اعلان کوي او بیا دا موی اجیب دعوت الداع اذا دعان څوک چې زما نه غواړي نو زه د هغه دعا پوره کوم خو چې ما نه غواړي. موږ د غوښتلو په چل هم نه پوهېږو. ته 100% الله طرف ته متوجه شه ډېر په انکسارۍ او په عاجزۍ الله ته لاس اوچت کا او حدیث شریف کې دا راغلی دي چې وجاړه او بیا دام راغلی دي که جړه نه درځي نو د جړه شکل جوړ کا دا سترګې په لاړو لمدې کا او دا خوله دا ورانه ویته که د جړه هغه شکل باندې نو دا الله ته پته ده چې دا سړی خو جاړي نه دا سترګو خو اوښکې نشته خو ګوره دغه دله په جړه قبلي پیغمبر علیه السلام طریقه ښودلې ده هغه دله په جړه قبلي نو چې دا دله په جړه قبلي
یا د خدای بندنو سوال به دې نه قبلوي، سوال به دې قبلوي، دعاګانې به دې قبلوي. الله دې موږ ټولو ته عمل نصیب کړي. دعا دا ښه خبره وکړه. دا خو په کار په تقریر کې چې ویلې وې مونږه په دې راتلونکي زیارت په ورځ، نن د جمعې ورځ ده، د راتلونکي زیارت په ورځ باندې 4 اگست به وي، د زیارت ورځ به وي. شپې له به انشاءالله ماهانه روحاني اجتماع وي. همیشه هم دغسې وي چې د اولې دا میاش نوي شي، میاش نوي شي، نو په هغې چې اولنی زیارت راشي، نو د هغې زیارت د ورځې د مازدیګر نه ماښام ماسخوتنه پورې دا روحاني اجتماع وي ماهانه. بیا پرون هم ما ته ملګري ټلیفون کوي بیګاله به روحاني اجتماع وي. نو مې دا خو دا جولای ده، پرون 28 تاریخ و، مې دا خو بیا پکې 29 تاریخ دی، بیا 30 دی، بیا 31 دی، بیا به یکم شروع کېږي. نو بلې دغه لبئ. نو دا خو په دې نیټ باندې هم دا هلکان ورکوي، او د خبرولو دپاره موږ دلته هم داسې ووایو چې دا دلته اوس تاسو واورېدل، نو دا په دې شګري کې راغله او تاسو هم واورېدل، نو تاسو هم خپلو ملګرو ته لږ غوندې کړاو تکلیف وکوئ، یو میسیج ولیکئ او خپلو ملګرو ته یې سینډ کړئ چې په 4 اګست باندې د مازدیګر د مانځه نه د ماسخوتن 13 پورې به روحاني ماهانه روحاني اجتماعي خانقاه محمدیه کې دا هلکانې ورکوي نیټ ته. خو بهرحال که تاسو داسې بعضې خلک داسې چې نیټ میټ نه پیژني، نه ګوري، یا ورسره غټ موبایل نه وي، نو د هغې دا طریقه ده چې تاسو ته میسیجونه یو بل ته دا عام میسیجونه ولیکئ، هغه یو بل ته چې کوم دی نو ولیکئ. الله دې موږ ته عمل نصیب. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین څومره ملګري دلته راغلي، هر قدم یې په تله نیکۍ کې واچوي، په هر قدم یې ګناه معاف کړي، الله درجات عالیه نصیب کړي. الہ العالمین د هر قسم آفات و بلیاتو نه د ټولو حفاظت نصیب کړي. الله که د چا کورونه آباد نه کورونه آباد کړي، د چا کورونه آبادي بچي نه خدای نیکان نارینه زنانه اولاد نصیب کړي. الله د چا بچي وي نیکان صالحان ورته لوی کړي. زمونږ ډېر ملګري دي بار ملکونو کې او په دې پاکستان کې په لرو لرو ځایونو کې، کراچۍ کې، په نورو ملکونو کې، سعودي کې دي، دوبۍ کې دي، جرمني کې دي، په افغانستان کې. هغوی بار بار د دعاګانو دپاره ویناګانې کوي چې موږ ته دعا وکړي، ټولو ته دعا وکړي چې الله د ټولو حاجات پوره کړي، د هر قسم آفات و بلیاتو نه د ټولو حفاظت نصیب کړي. او کوم ملګري چې د رزق په تلاش کې په بار ملک کې دي، هغې د الله په دې خپل ملک کې د رزق اسباب مهیا کړي، د رزق بندوبست یې ور الله وکړي. دلته کوم محتاجه خلک دی، موږ ټول محتاجه یو، الله د ټولو حاجات پوره کړي، د قرضونو نه مو خلاص کړي. الہ العالمین د حلال و فراخ رزق زمونږ د ټولو نصیب کړي. د مدرسې دپاره خصوصي دعاګانې وکړي. نیمګړې پرته ده او طالبان سات په سات ډېرېږي او موږ سره هېڅ گنجایش چې کوم دی نشته. ډېر ملګري خفه هم شو، تاسو طالبان زموږ نه داخلوئ، نو موږ سره ځای نشته دی، هېڅ انتظام را سره نشته دی. دا یو کال مدرسه ده او زموږ سره طالبان چې کوم دی 140 د تعداد اورېدلی دی. موږ سره ډېر فکرمندي ده، د زړه د اخلاصه د الله نه وغواړئ، خپل کورونو کې کلو کې صلات حاجت وکړئ چې الله زر ته زره د دې مدرسې دپاره اسباب مهیا کړي، او الله جل شانه چې کوم دی د دې تعمیر هم په اعلی پیمانه باندې وکړي، د دې د علم رڼاګانې د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسوي. او څومره مدرسې دي، ټولو مدرسو ته الله ترقي نصیب کړي. دې کې اوس موږ ته د سولر انتهایی ضرورت دی. دا زمونږ د یوې میاشتې بل 20,000 21,000 22,000 دا بل چې کوم دی یو د دې مدرسې بل راځي. دا ډېره ګرانه ده. دا هلته کې بجلی ویم نه، چې وي نو بیا یې بل دونه دی. نو د سولر هم موږ ته ضرورت دی. الله پاک موږ د دې دپاره مخکې چې کوم دی نو
وینا کړې وه خو داسې خاص څه په هغې کې څه پیشرفت ونه شو سولر باندې کم از کم 8 لک روپۍ خرچه راځي. نو دا تعمیر دپاره خدای ته څه ګرانه نه دا به کوي انشاءالله دا به کېږي خو مونږ وایو چې زر وشي نور کېږي به کېږي دا تعمیر به م یو تاسو ووینئ چې دا به انشاءالله ولاړي څو چته به ولاړي که خیري او دا طالبان دا به په لذتونو په مزو او په خوندونو کې اوس دا څومره طالبان چې زمونږ سره دي زمونږ د دې کلي والا دی الله ډېر خیر نصیب کړي یقین ساتئ د دې سره د چای د ډوډۍ داسې امداد کوي چې الحمدلله د ټولو طالبانو د چای او د ډوډۍ د بانډو ته ځي دغه کلو ته ځي د خپل کلي کې بس په نیمه ګنټه چې وګرځي دومره چای ډوډۍ راوړي دغې نه مونږ چې کوم دی د لنګر نه خلاص یو نو مطلب دی چې دا نور کارونه خو سر ته رسول پکار دي تعمیر خو له پکار دی سر سورې خو له چې کوم دی نو پکار دی نو دغې دپاره دعا وکړي خصوصا چې الله ول اسباب مهیا کړي ټولې مدرسې الله کامیابي کړي د خانقاه ته الله ترقي نصیب کړي د دنیا د آخر خوشحالي هم نصیب کړي دا کوم محنت چې موږ شروع کړی دی د تصوف په لاین کې الہ العالمین دا په خپل دربار کې قبول کړي او دا څومره اجتماعات چې زمونږ کېږي که هفتوار اجتماع دي د جمعې په ورځ که ماهانه اجتماع وي او که سالانه وي خدای دې دپاره اسباب هم مهیا کړي او کامیابي کړي او دا زمونږ د ټولو دپاره د دواړو جهانو د نجات ذریعه وګرځي وصلی الله تعالی علی خیر